نن سبا په مدارسو کې ځای په ځای باندې دستربندي کیږي که یو طرف ته په مدارسو کې خوشحالي وي نو بل طرف ته په مدارسو کې د شاګردانو دپاره او د اساتذې کرامو دپاره د شيوخو دپاره دا ورځ د غم نه کمه نه وي. که موږ تاسو وګورو نو ډېر خلک خوشحالېږي په دې باندې خپل خپلوان، لیکن د استاد او د شاګرد په زړه باندې چې څه تېرېږي، یو طرف ته خوشحالي وي بل طرف ته غم وي. دا تاسو ګورئ جي دا په ګورنمنټ دارالاسلامیه سیدو شریف دستربندي ده. د استادانو او د شاګردانو د فضلای کرامو د یو بل سره اخري ملاقات ته پته نه لګي، بیا به د یو بل سره چې کوم دی ملاقات کیږي که نه به کیږي، د یو بل نه په جړا باندې په فریاد باندې هغوی رخصتېږي او د هغوی د یو بل سره دا د مینې هغه اظهار دی، دا مینه، دا محبت، دا پیار، دا جنون، دا به صرف تاسو په مدارسو کې وینئ. دا مینه او محبت د مدرسې د طلبای کرامو او د هغوی د شيوخو د اساتذې کرامو په خپل منځ کې وي. دا مینه به تاسو ته په دنیا کې په یو ځای کې میلاو نشي، دا محبت، دا پیار به تاسو ته په دنیا کې په یو ګوټ کې میلاو نشي کوم چې د استادانو او د دغه مدرسې د طلبای کرامو وي. که موږ تاسو د سکول سټوډنټانو ته وګورو، د کالج سټوډنټانو ته، د یونیورسټۍ سټوډنټانو ته وګورو، د هغوی په منځ کې د استادانو دومره مینه نه وي، دومره محبت نه وي کوم چې د مدارسو د استادانو او د شاګردانو په خپل منځ کې وي. د سکول د سټوډنټانو نه دغه شانتې د هغوی د شاګردانو نه اکثر دا شکایت راځي چې څوک وایي یاره جي په چاکونو باندې استادان ولي، څوک وایي چې کوم دی نو هغه پرې شپیلي وایي، څوک وایي د استادانو بې ادبي کوي، بې احترامي کوي. نو زه ټول نه یادومه، لیکن اکثر پکې داسې وي، کمتر به پکې داسې وي چې هغه ښه وي، د خپلو استادانو قدر کوي، عزت کوي، احترام کوي. الله رب العالمین دې د هغوی قدر وکړي، د هغوی احترام دې وکړي. ګوره جي استاد وي، هغه که د هر ځای وي، که هغه د مدرسې وي، که هغه د سکول وي، که هغه د یونیورسټۍ وي، که هغه د هنر استاد وي، خو استاد وي. استاد له الله رب العالمین یو عزت ورکړی دی، یو مقام ورته ورکړی دی، یو مرتبه ورته ورکړې ده. دا عزت او مقام هغه ته د هغه په غوروالي باندې نه ده ورکړی شوي، بلکې هغه الله رب العالمین په طور د فضیلت دا یو څیز د عزت ورکړی دی چې د استاد به خیال ساتلی کېږي. لیکن په مدارسو کې دغه په 100% کې چې کوم دی نو هغوی د هغې خیال ساتي، د خپلو استادانو د هغې خیال ساتي. ګورئ چې په مدارسو کې که موږ تاسو وګورو نو دغه خلک په جړه باندې، په واویلا باندې د خپلو استادانو نه رخصتېږي او هغوی جاړي. دا د یو ملګري دا شارټ غوندې کې کلیپ وګورئ، داسې ډېر په سوونو کسان داسې دي، خو ویډیو بیا اوږدېږي، بیا در سره یو څو خبرې کوو. دا په هرې مدرسه کې وي او هر طالب العلم دغه شانتې جاړي او په جړا باندې رخصتېږي. ګورئ که موږ تاسو د مدرسې دغه طلبای کرامو ته چې د خپلو استادانو نه رخصتېږي، د دوی په کور کې به غم راغلی وي، مرګ به راغلی وي، د دوی پلار به وفات شوي، د بعضو به پکې خویندې، میندې، دغه شانتې مرګ په هر کور کې راتلی شي. لیکن اکثریت داسې وي چې څوک په خپل پلار په مرګ باندې دومره نه جاړي، په مور په غم باندې دومره نه جاړي، د نیکه او دغه شانتې د نیا په غم باندې دومره نه جاړي. لیکن د اساتذې کرامو جدایي هغوی ته د مرګ نه کمه نه وي، د اساتذې کرامو جدایي هغوی ته د مرګ نه کمه نه وي او په هغوی باندې هغوی داسې جاړي لکه د چا په کور کې چې غم شوی وي. الله رب العالمین دې د اساتذې کرامو او د دغو شیوخو او د دغه شاګردانو دا مینه قایم او دایم ساتي، او الله رب العالمین دې دا مینه سکولونو ته او دغه شانتې کالجونو ته هغوی هم منتقل کړي چې د سکولونو او د کالجونو د سټوډنټانو او د هغوی د استادانو په خپل منځ کې مینه او محبت دغه شانتې پیدا شي څرنګه چې په مدرسو کې وي. ویډیو د ثواب په نیت باندې د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.